أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. سورة النمل شروع. ابتدا کے صداقت د قرآن کریم د مومنانو صفات سوچے ایمان نراوڑی پا اللہ بانے پرز د آخرت بانے نداغی آخری انجام بیا واقع د موسیٰ علیہ السلام وا ابتداً خبر وی تفصیلی واقعہ خرستو صورت قصص کے دا او مخ کے صورت طه کے تیرشوی وا د موسیٰ علیہ السلام د واقعینا دا معلوم شوا چې موسیٰ علیہ السلام سره د غیب علم نو وور نو وور په خیال کې داراغه چې دا خو دا نور په خیال کې داراغه چې دا خو وور دی دارنګه دو امسا خبره وی لارتی ورکشی وا مارنا چکلا دا امسانا چکلا مار جوړ شو نو دیتے لگ پشا شو دا ټول خبره دلالت په دې کو چې موسی علیہ السلام سره د غیب علم نو موسی علیہ السلام خو غټ جلیل القدر غټه مرتبه والا پیغمبر دی اولو العظم پیغمبرانو کې دی نو چې دا غسر د غیب علم نشته نو بل بد چا سره بل وسو خبر شي ورپسې رستو نور تذکرم کوي د پیغمبرانو نو داود علیہ السلام تذکرم کوي نو د سلیمان علیہ السلام تذکرم کوي او په دې باندې دو واقعات د سلیمان علیہ السلام پای پیش کړي سلیمان علیہ السلام مبارکه میږي هم دا اقرار کړل او دا خبره چې میږي کما کړل نو هغه ډیره خبره کړل نو الله رب العزت قرآن کریم کې اغیل زیور کو واغی منگتا را نقل کړه دې د پاره چې زمونږه هم دغه سه د میږي نه خلاندې نشو د میږي نه زمونږه عقیده دې کلکې مضبوطه دي میږي وې سليمان علیہ السلام ته پته نه لګي خبره کې رستو دانګه مولا چرګه کې دعوت تذکرہ کوي اغم دا خبره کوي چې سليمان علیہ السلام ته پته نشتی د غیب علم هغه سره نشتی او دا خبره څه د عیب نه ده دا سره کمزوري خبره نه ده یا دا د ګستاخی خبره نه ده که څوک دا وایي چې ګوره د سليمان علیہ السلام په باره کې وي انہوں حقیقت ویلے دا دیکھے صاحب نشتے ایسا
گستاخی وغیرہ پکې نشتی. نو تذکرہ کوي داغي سلیمان علیہ السلام د میګو په لار باندې په ځای باندې په کلی باندې علاقه باندې په یو میدان باندې بیابان باندې ورته ریدو. نو د میګي خبره مخې ته راغله، ورپسې د مولا چرګ خبرم ذکر مخې ته راځي. دا دوه واقعې پیش کړي. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، او یقینا ورکړو موږ داود علیہ السلام لا او سلیمان علیہ السلام لا علم. الله وی علم ول ورکړل لیکن د غیب علم وسره نشتی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یقینا ورکړو موږ داود علیہ السلام لا او سلیمان علیہ السلام لا علم، پوها ول ورکړو علم ول ورکړو. وقالا دے دوارو وی الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادی، دے دوارو دا سے ټول تعریفنا د خدای توب، ټول تعریفنا د الوهیت خاص اللہ د پار دی. الذی فضلنا اغزا چې غرواله راکړل منګلا علی کثیر من عباده، پډېرو د خپلو بندگانو مؤمنانو باندې. ډېر خلک دي مؤمنان به بندگان به د الله، لیکن پاگے ټولو کې منگ لا غرواله را کړلې علی کثیر من عباده، پډېرو د خپلو بندگانو باندې. داود علیہ السلام دے سلیمان علیہ السلام دے اوچت مرتبه دا پیغمبرانو کی دی، لیکن پیغمبرانو کی چې بیا کم تفاضل لے کم غرواله دے یو د بل نه غره دے. ناغی کے بازی راضی اولو العظم د پیغمبرانو نا هغه به ټولو کې غوره دي، او بیا زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پای کې د ټولو نه غوره دی. نو یې دواړو خبره چې کوله نو دای کوله الحمدلله، ټول صفتونه د الوهیت خاص الله د پاره دي. الذی فضلنا، هغه ذات چې موږ له غورواله را کړل علی کثیرین، پر ډیرو باندې من عبادی د خپلو بندگانو مؤمنانو نه، بندگانو مؤمنانو نه موږ له غورواله را کړل. هغه درجه لوکړه کم ده او زموږ درجه اوچته کړل. وورث سلیمان داوود، او قائم مقام شو سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام پزے، کہ ناستو سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام پزے. داود علیہ السلام پلار دے، سلیمان علیہ السلام زوی دے. داود علیہ السلام پیغمبرو او بادشاہمو. نو کله چې داود علیہ السلام نرستو بیا د سلیمان علیہ السلام دور چراغ ناغم بیا پیغمبر دے او آغم بادشاہ دے. بازی وئی خبر چې راضی دنیا په لحاظ سره پیغمبرانو میراث نه پاتې کیږي، میراث داغه علمی داغه دینی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل منگا دا انبیاء علیہ السلام دا جماعت چی دے نو منگا میراث نہ پریدو، مال و دولت نہ پریدو. مال و دولت چی پاتی شی ناغ بصدقی، زمانگا میراث چی شے دے انما ورث العلم، علم پا میراث کے پریدے، علم پا میراث دین پا میراث کے پاتی کی گی. نو فمن اخذ واخذ بحظ وافر. وورث سلیمان داوود، نو دلته قائم مقام شوی میراث کې وته بادشاہت میلاو شو. نه بادشاہت د میراث په تور باندې نه دی. سلیمان علیہ السلام بادشاہ شوی دی، الله رب العزت بادشاہ کړل. داسې داود علیہ السلام پیغمبرو او هغه بادشاہ نو دی، داغه لاړ نو دی بادشاہ شو میراث په تور باندې. نه خپل اهلیت باندې دی بادشاہ شوی دی. وورث سلیمان داوود، قائم مقام شو
کیناستو سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام په ځای باندې وقال یا ایها الناس او اے خلقو علمنا منطق الطير موږ له علم راکړی شوی دی د الله طرف نه د خبرو د مارغانو په خبرو باندې موږ پوهیږو دا نور حشرات چې دې په خبرو باندې پوهیږو وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ور راکړی شوی دی موږ له د هر شي نه هر ضروري شی چې کوم زمونږ د بادشاہ سره ضروري شیزونه دي کارونه دي خبرې دي موږ له راکړی شي دي زمونږ سیزونو ته سیزونو ته ضرورت نشتی دا ټول موږ سره دي ان هذا له الفضل المبين یقینا دا خامخا فضل لوی اخکارا فضل مبین اخکارا له الفضل المبين دا اخکارا فضل دا اللہ وحشر لسلیمان او جمع کړی شو سلیمان علیہ السلام ته لښکرې د هغه من الجن والانس د جناتو د انسانانو نه والطیر د مارغانو نه فهم یوزعون دا ډلې کېدل په خپلو ډلو کې تقسیم انسانان دي د انسانانو په ډله کې جنات دي د جناتو په ډله کې مارغان دي د مارغانو په ډله کې هر یو خپل ډله جماعت دي خپل جماعت کې خپل ډله کې خپل کلاس کی کړه نو سلیمان علیہ السلام لخکری دین دام د جناتو نوم دي د انسانانو نوم دي د مرغانو نوم دي نو دی روان دي نو دا سفر معلومی کی دا چې روان دي نو په پیدل روان دي سو وی دا طائف کې او سو وی دا په شام کې هر ځای شو بهرحال دا ضروری خبره نه ده مقصودی خبره ده نه ده مقصودی خبره الله کوي حتی اذا تو علی وادی النمل تر دې پورې چراغ لدی رانږدې شو دی علی وادی النمل په وادو د نمل ته د میګو وادی ته بعضی علاقه داسې غریزه غونده کې علاقه بیابانی علاقه دارنګه سکن دي کرون دي نو په شړو کې داسې عام طور باندې نو دی روان دی په دغه علاقه باندې نو په دې کې داسې ځای ته راورسېدل چې هلته کې میږي ډېر دي نو قالت نملتن وی میږي یو میږي داسې وې بعضې میږی داسې وې که میږی شي که میږی شي بهرحال هر څه چې دي بعضې پکې وایي دا جدا علمي مسله ده یا میږی دی که میږی ده قالت نملتن نوے یہ میگی یا یہ میگئی یا ایوہ النمل دخلوا مساکنکم اے میگو داخل شیخ پلو کورونو تا زید و سیدو تا داخل شیخ پلو غارون تا داخل شی پلو کورون تا داخل شی لا یحطمنکم سلیمان و جنودو ان چقی تاسل را سلیمان علیہ السلام و داغ لخکری داغو دخپو دلان دیران شی چرتا سلیمان علیہ السلام برا روانی دا لخکری برا روانی خپې بغدی قدمونه بغدی او تاسو ډېر واړه معمولی سيزونه یې نخکار اینا او دا نه په ګڼه باندې رواني اولنې سړی چې هغه بل رسمه کې ته ګوري او به ویني لیکن کم چې شاته کسان دي نو بیانې نه هو د سړي سټ ته ګوري هغه په ته نه ګوري بیا او دا سخکاری نه نو هلته دومره نږدې روان دي لا یحطمنکم سلیمان و جنوده میدن کی تاسو لرا پو کې وان هغه تاسو لرا سلیمان علیہ السلام او دا غلخ کری وم لا یشور نو غیب شعور نه لري او ته پته نه لګي نام نه رخو میګه دې نو ډېر خبره کوي د قوم د اصلاح خبره کوي د قوم د بچاو د حفاظت خبره کوي نو قوم حفاظت د خپل خپلوانو حفاظت د خپل کشرانو حفاظت د پکاري هغه ته نه غلار خودل پکاري مشری کله پلاری کله نکي نو دمم د خپل کشرانو ته نه غلار خي وای نو تر وو تلار خي دارنګه ماما به نو ماما به ته نه غلار خي ابو ته نصيحت کوي خیر خواهی به کوي نیغلار بوتا خی
دانه کله بداسي چې مشر رور بي د کلی مشر بي هغه ته لار خي مشري چاته ولا شي دغه هغه ولار خي هغه د خیر خوای به کوي داغه خیر بلټي دانه چې و د کوي او هلاکت طرف ته ورچي نه مشر بي داسي چې هغه خیر خوای طرف ته بسړې بي میگه علم لگیا دا میگه لگیا دے مشر دے ناغه د خپل نور داغي هغه تنظیم چې ځان جدا دی داغي چې څومره کارونه دي لګیا دي خپل کارونه کوي خپل یو نظم لګیا دی نو خیر لټي او کورونو ته داخل شي کله کله باران شي نو باران کې ما ټول کورونو ته نو ځي کورونو بار ته مراوځي ښا کله چې باران شي نو بیا بار نه ښکاري دانه دی ګرځي همیشه روزانه رواني ځان لا ګټه وټه کوي لاس او په خوځي دموږ دي کتابونو کې درجو کې یو کتاب ویلګي دویمه درجه کې هغه یو نظم لیکل میګي مبارکي میګي مبارکي الدغه اوي لست ارزا بالکسل غایتی نیل الطلب زو سستی مینه د خوخه سستی را بګینه راځي زما مقصد چې هغه مقصد حاصلول دي مطلب زما مقصد زما چې کوم کار دی هغه حاصلول دي روزانه سار راوزی لګای ګرځي عیش و معاش په طلب کې تلاش کې ریاضی سشه روزانه چې سشه چې ګوره میګه ګوره سشه به خلې کې نیولې کوړته وړي اب الله مو ته یو درس یو سبب دې په دې نه هم عبرت حاصل کړه ناغه سشه راغسته کله شه بداسي چا به ودن غټي نو کله به کته کوي کله پورته کوي کله یو طرف ته کوي کله بل طرف ته کوي روان دي خپل همت نه بیری ښا کله چوت خيږي غرب په دیوال باندې خيږي دیوال باندې خيږي نو کله یو ځای پرور سي راټاو شي بیا همت نه بیری ښا بیا روان شي بیا خيږي کله داسي مستورسي کله اخر ته ورسي هغه نه بیا راخوي اتی مورلنګ بواره کې بازي خلق لګیا دي تاریخ لیکي وهغه شکست یو خړ ولاړ یو ځکه پټ شو نو ناصاپا یو نظر په امیږي باندې ولګي څه شی راغسته دی او خيږي چوت خيږي راغړي خيږي بیا راغړي خيږي بیا راغړي بیا راخوي کله کله بګی دا سی شي کم شي چې د سره په خله کې هغه تم تسنس شي بیا په ذکر ځي هغه شی بیا راوخلي بیا روان شي هغه چې شمارل نو سل پیرې شمار کړه نو دې په سلم پیرې باندې وروخته دا باندې دیوال باندې ورواغو دنه مخکې وسمره پیرې شي روان شي اړو کوم نه وي نه د میګي نه چل زده کوي ښا نو یا یو نملو دخلوا مساکنکم او دارنګه کله بعضی سيزونه داسي میګه چې کله یو شی داغه د وزن نه ډیر زیات ته د چې کله معمولی په لقوله شي نو بیا بل تنه وای ښا او چې لقوله هم نشي نو بیا لاړ شي आवाज کې نور ته اټو راواشي او کرخه جوړږي یو لین جوړې سو زی او سو راضی او یو ور سره ملاوي کې حالت کې عاشه پروت ته راوړو واړیو ټول بس راوځي په یو ځای باندې ونسي او زیاته ورورسي اتفاق اتحاد پکاري دومره غټ اتفاق دې دي ا بیا خو الله چې دوله کوم پوه ور کړلا ودا غنم دانه چې د ویسی کنه د 2 کی د پاره چې پدې کې تیغ راونه خيږي
تیغ راو کې جوار سبا وران کې دو کړه کور بول وران کې او د دې یو دا غنم دی غنم دوزه کې نه بیا هغه نه تیغ نه راخیږي کله کله داسې دانیالو دا ټوټه راواخلي یا دانیال ورو چې ویسي نو دا بیا سلور ځکي ولې دا نیمه ټوکړه چې دا دانیالو دا راخیږي هغه تیغ کوي هغه او چې کله دا سلور دا نیمه چې نیمه کې بیا نه راخیږي ناغال ته چې دا ویسي کله کله داسې سړی کنسته کوي سکه ناسب چا غزه ته ورسي د شنو کې پرېشه پراته غنم یو ځای کې پراته دي جوار بل ځای کې پراته دي دانیال بل ځای کې پراته دي بل هر یو شی جدا جدا په ترتیب باندې خو دی ښا دا حال قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم نوی یو میگئی اے میگو داخل شی پلو کورون تعالی احتمنکم سلیمان علیہ السلام تاسو میدن کی پو کې وانغیږي اون چقې تاسو له سليمان عليه السلام او دا غلخ کړي هم لا شونه او ته پته نه لګي او ته پته نه لګي چې تاسو خپل لاندې راغلی یو غټ شی نه هغه سړی ته پته لګي او چې تم وړو کې شی ته پته نه لګي هغه خبره کوي ما شراغه د اتی په وکه شپته راکړه ساره وی ماما زم هغه نه راتلو نه خبرې نه عزتلو نه خبرې ازه بدلېږي دوه معمولی شی نه هغه سپته نه لګي فتبسم ضاحكا من قولها خوشاله شو په خندا شو تبسم وکړو ضاحكا خندیدون کې من قولها خوشالي دن کې داغت په خبره باندې وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي نو سوال کې زما پلار باندې کړل مور پلار باندې انعامات کړلی نه الله دې مال توفیق راګي استا شکریا ادا کوم بیا مونږ غواړي پیغمبر دې بیا هم الله نه غواړي وان عمل صالحا او دا چې عمل کوم نیک ترزاو چې ته خوشاليږي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين او داخل کی مال رب خپل رحمت کې په بندگانو صالحانو کې ما داخل کې دا یو خبره وا میگی خبره وا اور پسې رستو ملا چرګک دے هود دے ای خبر راضی نو بیا شي میگی خبره دا وشوا میگی دا خبره کوي یو خو د قوم اصلاح کوي د قوم خیرخواهی کوي او بل د الله رب العزت وحدانیت بیانې ښه چې ګوره سليمان علیہ السلام هغه مخلوق دی سليمان علیہ السلام هغه د غیب علم ور سره نشتی هغه ته پته نه سليمان علیہ السلام بعضی لیکلي خلکو لیکلي قرآن کې نشته حدیث کې نشته خلکو بعضی خبرې لیکلي و سليمان علیہ السلام ته ته چې دا خبره کړه لا یتمنکم سليمان و جنود سليمان علیہ السلام دا لخر دي چې تونه چخی تاسو و ظالم ښکارم سو او نه ما خبره کړل اور پسې وهم لا یشعرون چې شعور بنل لري هغه ته پته نه لګي تاسو د خپل لاندې راغلی نو پدې کې عذر هم ده پدې کې خبر هم ده پدې کې ندام ده پدې کې تنبیه هم ده داسې فصیح بلیغ کلام ده خبر پکیم ده یا ایها النمل ادخلوا امر پکیم ده نهی پکیم ده یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودهم لا يشعرون ولقد آتينا داود وسليمان علما یقینا ورکړو موږ داود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام لا علم بو ورکړو علم ورکړو وقال ادوار الحمدلله الذي فضلنا على كثير ټول تعریفونه د خدای توب د اولوہیت خاص الله د پاره دی آزاد چې غوړواله را کړل موږ لا کثیر من عبادی پډیرو د خپل بندګانو باندې من عباده المؤمنین مؤمنان و بندگان بانے ورثا سلیمان او قائم مقام شو سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام پر زیبانے داود علیہ السلام پر زیبانے کے ناستو وقال وی یا ایها الناس خلقوا علمنا منطق الطير علم راکڑے شی دے منگلا پوہ راکڑے شی دے منگلا دا خبر دا مارغانو ووتینا من کل شیء
اور اکړې شي موږ له هر یو شی ان هذا له الفضل المبين یقینا دا فضل ښکارا دا الله فضل ښکارا فضل له وهو رسول سليمان او جمع کړی شو سليمان عليه السلام ته لخرې دا غم الجن د جناتو د انسانانو او طير د مرغانو فهم يوزعون دي ډلو ډلو کې تقسیمېدل حتی اذا اتوا على وادي النمل تر دې پوری چې رانی زی شو راغله په وادي د میګو باندې په کورونو د میګو باندې بعضې علاقې داسې میګي چې دا ظاهري نه دي هغه چې چاله ټک ورکړي بیا خبره خلاص وي د هغه دا عام واړه واړه څیزونه دی خو اډو څه پته نه لګي اسب رواني اسب چې دا میګیو د ځان ورسوي اسب چې اوچی چې بس هلته کې را پرېوته را خلاص شي بیا ځان لږ خوري دغسې دا جولاګان دي جولاګان هم دغسې د هغه تاورونه چې هم ظاهري لئ اسب یې د هغې نه به یو تار چاپېره کړي بس خبره به خلاص وي دغه قالت نملة نوی میگی یا ایوها النمل ادخلوا مساکنکم اے میگو داخل شیخ پلو کورون تلا احتمنکم سلیمان و جنوده اونا چقی تحصل سلیمان علیہ السلام و داغل اخکری ام لائشون او تو پتن لگی فتبسم زاہکا من قولها نو مسکے شو آغا زاہکا خندیدون کے یا خوشحالیدون کے من قولها داغی پا خبربانی وقالا او بی رب یاوزین یا ناشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ ومالا توفیق راک یا اللہ چیزو شکریہ دا کم ساده نعمت آش انعام کر لیتا ما باید مامورو پلار بانی وانا عمل صالحا او جزا عملو کم صالح نیک ترساو جتبی خوشحالی کی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین او داخل